أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیات نمبر 70 ولقد اخذنا او په تحقیق سره مونږه واغستلا میثاقا وعدا پخوادا بني اسرائیل د بني اسرائیلنا وارسلنا او مونږ الیګل الیهم دوی طرف ته رسلا پیغمبران کلما هر کله جاءهم شرال دویتا رسول کلما هر کله جاء چرابغهم دویتا رسول یو رسول بما باغ حکمون سرا لا تهوا چنب خول انفسهم دغه حکمونه زړونو د دوی فریقا دوی د یو ډلې کذبوا تکذیب کو دروغجن وګڼل یو ډله د انبیاو وفریقا یقتلون او یو ډله د انبیاو قتل کړل اصل کې بنی اسرائیل دیت الله جل شانه ډیر پیغمبران را لېږلي دي د حضرت موسی علیه السلام نه راواخلي تر حضرت عیسی علیه السلام پورې دیت تقریبا زر پیغمبران راغلي دي دغه رنګ تقریبا ټوټل سلور نیم زره انبیا علیهم السلام دا په بنی اسرائیل کې راغلي دي خودی ته الله رب العزت سره چې کوم وعده کړی و نو چې پیغمبر به کوم حکم راوړو د دې مزاج مطابق بنو نو دی به هغه حکم نه منو دی به هغه حکم منو چې کوم به د دې مزاج مطابق چې کوم به د دې د مزاج مطابق لکه قران کې الله فرمایي کلوا واشربوا نو موږ ټول دا منو چې خوري او اسکه الله د الله حکم دی ورسره روستو الله ولا تسرفوا اسراف مکوي د حد تجاوز مکوي په دې حکم موږ د الله عمل نکو ولی زمونږ د مزاج مطابق نه دي مرګونه موږ سره تبلیغ کوي د الله می ټول احکامات وخت خدا کلو وشربو نه دي دا ډیر زیات خاصه حکم دی د الله په دې ډیر زیات مې نه بني اسرائیل وجه کم د زړه د دې د منشا مطابق په د دې د مزاج مطابق حکم بو نو دی به هغه حکم هغه به منو او چې کوم به د دې مزاج مطابق نو د دې طبيعت مطابق حکم بنو نو د انبیاء علیهم السلام هغه حکم به نه منو الته بیا د الله پاک جل شانه وعده چې کوم دې ماته ولا ولقد اخذنا او په تحقیق سره من اغست وا میثاقا په خوادا بني اسرائیل د بني اسرائیلنا وارسلنا او من لیګلیو الیهم دوی طرف ته رسلا پیغمبران کلما هر کله جاءهم بشرال دویتا رسول یو رسول بما بأي حکمون سرا لا تهوا چې اغب نخو خول انفسهم زلونو د دوی پای حکمونو بو سر راغي نو هغه حکم او هغه احکامات په دوی بیا نه منل فریقا کذبوا دوی د یو ډلې تکذیب کو هغه دروغجن وګڼل لکه حضرت عیسی علیه السلام يهود حضرت عیسی علیه السلام علیه بالله د اغا حلالي منلو ته تیار نه دي حضرت عیسی علیه السلام يهوديان حلالي نمونی علیه بالله نو پیغمبر به څنګه اومني نو هغه دغه پیغمبر تکذیب وکړو
داغه عیسی علیه السلام پیغمبري نه منله يهوديانو او دغه رنګ ډیر پیغمبران دي چې کوم دي قتل کړي دي حضرت یحیی علیه السلام قتل کو حضرت زکریا علیه السلام يهوديان ورپسې دي ډډې ونی ته ورنن وته او د ظالمانو ار راواغسله پاره کې دن نشکم دي ارک یحیی علیه السلام په دی وجه باندې شهید کو چې بادشاہ وخت خپل خورزي سره نکاح کول غوښتل یحیی علیه السلام پس لاړو ورته وی چې دا حرام دي دا د الله د حکم خلاف کار تکای د دې خدا تاسو روانه ده استاد خورزي سره نکاح نه کیږي دا غلط کار کوي بادشاہ وخت راولګي ورته ته زمانه تاسو کوي حضرت یحیی علیه السلام باندې شهید په یو ورځ باندې 300 پیغمبران دا چې کوم دي بنی اسرائیل شهیدان کړي او دا رنګ د هغه چې کوم حواریینو هغه راولګي ورته دي پیغمبران تاسو ته سویل چې دي قتل وای نو دا هغه چې کوم امتیانو کوم ملګریو هغه ور سره قتل کړ نو ډیر پیغمبران دي چې کوم دي قتل کړي دي بنی اسرائیل نو دلته الله فرمایي چې کلما جاءهم هر کله بشراغ دوی ته رسول یو پیغمبر یو رسول بما په ای حکمونو سره لا تهوا چې نه بخو خول د حکمونه انفسهم زلون د دوی نفسونو د دوی نو فریقا کذبوا نو دوی تکذیب وکړو د یوې ډلې او فریقا او یو ډله یقتلون دوی قتل کړه یعنی د یوې ډلې د انبیاء علیهم السلام تکذیب وکړو هغه اونمنل هغه دروغ نسبت وکړو او یو ډله د انبیاء علیهم السلام دوی قتل کړه وحسبوا او دوی ګمان وکړو چې الله تكون فتنه چې نووي هیڅ عذاب په دې عمل باندې وحسبوا او دوی ګمان وکړو چې الله تكون فتنه الله تكون چې نووي فتنه س عذاب زمون په دې عمل باندې چې دې یوې ډلې تکذیب وکړو یو ډله د انبیاء علیهم السلام قتل کړ حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې چا یو پیغمبر شهید کو د الله غصه تر هغه پورې نه یخیږي تر سو پوری چې د او یو زرو کسانو نه انتقام نه ویغست دغه خلکو نه او یو زرو نه انتقام نه ویغست د الله غصه نه یخي د یو پیغمبر شهید کول هغه قتل کول په دې الله دومره خپکیږي نو دی خو کوم دی په یو ورځ باندې 43 پیغمبران شهیدان کړي دي او بیا تر عیسی علیه السلام دغه شهادت پسې هم يهوديان راغلي چې موږ شهید کو خو الله ژوند دی اوچت کو نو وحسبوا دی ګمان کو چې الله تكون فتنه نبوي هیڅ عذاب زمون په دې عمل باندې یعنی مون انبیا قتل کړي دي نو په دې موږ ته هیڅ عذاب نه راکړي الله پاک فعمو دوی وړاندشول فعمو دوی وړاندشول څه مطلب دي د حق خبره نه ښکارېدله وصمو او دوی کانشول د حق خبره باره کې چې مونږ خو انبیا قتل کړي دي د دې بخامخه الله رب العزت انتقام لي ثم تاب الله بیا توبه قبول کړه الله تعالی علیهم د دوی توبه وستله یا دی پیغمبر راغی دغه بوج دی توبه وستله ثم عمو خو جکله توبه وستله نو دغه ورسته بیا شرارت شروع دی باندې الله دغه عذابونو بدله کې دغه انبیاء علیهم السلام چې دی قتل کړل الله به کوم دی بخت نصر بادشاہ دا به الله مسلط کو ټول يهوديان دا چې کوم دی قتل کړل سجلا وطن کړلی شو هیڅوک به کوم دی پرې نه خود بیت المقدس دا چې کوم دی شهید کو روانه کو بیت المقدس او دی ټول چې کوم دی تر شو دا غین ورستو بیا د فارس بادشاہانو هغه دي د هغه د غلامین آزاد کړل د بخت نصر د غلامین هغه بیا آزاد کړل او بیا د بابل خارنا بیت المقدس طرف ته کوم دی راو کاغل نو ډیر ظلمونه کړیو خو بخت نصر بیا پیښ شو هر سم کسبو بخت نصر سلور بادشاہان د دنیا کې تاریخ کتابونو لیکلي دي چې سلور بادشاہان د سي تیر شوی دي چې دی په ټوله دنیا باندې حکومت کړ نو باغې کې یو بخت نصر دی یو ذوالقرنین یو نمرود او یو حضرت سلیمان علیه السلام دا دوال بادشاہان مسلمانان دي د الله اولیاء دي او الله سره تعلق هم دی الله ولا ټوله د دنیا بادشاہي ور کړی دا دوه کافران دي بخت نصر او نمرود دې په ټوله دنیا باندې حکومت خو دې حکومت بچ کړی نه دی هغه کې دنه ناکام کړی دی الله سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین
ذوالقرنین باره کې څوک وي دا پیغمبر دی څوک وي دا الله ولی دی خو چې د کم سړي په پیغمبرۍ کې شک نو ولایت یقیني نو ولی خو د ټولو په نسبت باندې متفقه خبره ده چې دا د الله ولی دی نو دوم په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی ذوالقرنین او دغه سلیمان علیه السلام دوم په ټوله دنیا باندې حکومت کړی خو دغه بادشاهۍ سره سره الله کامیاب کړی وي دې نه دا خبره ثابت دي چې دا مال بد شي نه دی دا مالداري بد شي نه دی خو الله رضا کول په دې مالدارۍ کې دن نه غواړي غریبیم بد شي نه دی خو په دې غریبۍ کې دن الله پاک جل شانه راضي کول غواړي اوس کو په مال کې ناکامي او مال پلید شي وي سليمان عليه السلام با الله اعوذ بالله نه کامیاب دغه رنګ ذوالقرنین با الله نه کامیاب هغه کامیاب کړی دي سره د بادشاہي او څنګه بادشاہي و چې په ټوله دنیا باندې بادشاہي ادا دو په بادشاہي کې کامیابی هم نشته دي او کامیابی به کې وي نبي بخت نصر او نمرود به الله کامیاب کړی خو د دینه معلومه شي د کامیابی دارو مدار د دین باندې وکوم بادشاہانو کې د الله دین او الله کامیاب کړل او وکوم کې دین نو نه الله ناکام کړل نو د بخت نصر باغ بادشاہانو کې دي چې د ټوله دنیا باندې حکومت کړی دي نو دې په الله مسلط کو او بس ټول چې کوم دې ختم کړل چې تپادي شو غجلا وطن کړی شو بیا د فارس چې کوم بادشاہانو غیره اولګیدل دي تر ډیر وخت پورې دغه په غلامۍ کې ژوند تیرو چې کوم باتیو اگر اولګید هغه د غلامۍ نه بیا آزاد کړل د بابل نه بیا دغه طرف بیت المقدس طرف ته وستل دي توبه وستله په دغه وجه باندې الله پاک جل شانه د غلامۍ نه آزاد کړ ثم عمو خدای نه ورسته بیا شرارتونه شروع کړو بیا وړاندې شول وسوم او بیا کانشول وړاندې شول او کانشول څه مطلب بیا شرارتونه شروع کړو حق باندې سترګې پټې کړلې او حق اورېدو ته تیار نو تر دې پورې چې دین ورستو دی بیا د حضرت زکریا علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام قتل د دین ورستو بیا زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام قتل د دین ورستو تر دې پورې چې د حضرت عیسی علیه السلام قتل باندې اومدي تیار شو د دین ورستو ثم عمو بیا دوی وړاندې شول وسوم او کانشول کثیر منهم ډیر د دینه کثیر منهم نه دا معلومیږي چې ټول نو کانه شوی یعنی لږو به ایمان راوړی قلیلا ما یؤمنون قرآن مجید کې الله ځکه فرمایي چې ډیر لږو کسان د اهل کتابونو ایمان راوړل نو لږو د ایمان راوړل ډیر ته چې کوم دی ګمراه شوی دي کثیر منهم ډیر د دوینه دینه معلومیږي چې ټول نو خو ډیر د دینه کانه شول وړاندې شول والله الله تعالی بصیر لیدونکي بما بهاس عملون يعملون چې دوی کوي ولقد اخذنا او تحقیق سرا منغا غستوا میثاق بنی اسرائیل په خواده د بنی اسرائیلنا وارسلنا او مونږ لګلیو الیهم دوی طرف ته رسولن پیغمبران خپل کلما جاءهم هر کله به چراغ دوی ته رسول یو پیغمبر بما په احکامات باندې لا تهوا چې نه بخو خول انفسهم زړونو د دوی نفسونو د دوی فریقا کذبوا نو دوی د یو ډلې تکذیب کو یو ډله د انبیانو د پیغمبرانو دروغجنه وګڼله او فریقا یقتلون او یو ډله د پیغمبرانو دوی قتل کړه وحسبوا او دوی ګمان کو چې الله تکون فتنه چې نبوي هیڅ عذاب په دې عمل باندې فعمو بیا دوی وړاندې شول وسوموا او کاڼه شول ثم تاب الله علیهم بیا رجوع د رحمت وکړه الله تعالی علیهم په دوی باندې یعنی توبه د دوی الله قبول کړله ثم عمو د هغه توبې نه وروستو بیا دوی وړاندې شول وسوموا او کاڼه شول کثیر منهم ډېر د دوی نه والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما عملون لرا یعملون چې دوی کوي ولقد اخذنا او په تحقیق سره من اغست دا میثاق بنی اسرائیل په خواده د بنی اسرائیلنا وارسلنا او من لګلی دی الیهم دوی طرف ته رسولن پیغمبران خپل کلما جاءهم هر کله به راغی دوی ته رسول یو پیغمبر بما په احکامات باندې لا تهوا چې نه بخو خول انفسهم زلون د دوی فریقا کذبوا دوی تکذیب کو د یو ډلې د پیغمبرانو وفریقا یقتلون او دوی قتل کړه یو ډله د پیغمبرانو وحسبوا دوی ګمان کو چې الله تكون فتنه چې نبوي هیڅ عذاب په دې عمل باندې فعمو بیا دوی وړاندې شول وسوموا کاڼه شول ثم تاب الله بیا رجوع وکړه د الله د رحمت الله تعالی علیهم په دوی باندې
یعنی الله د دوی توبه قبول کړله ثم عمو بیا دوی وړاندې شول وسمو او کاڼه شول کثیر منهم ډېر د دوی نه والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما یعملون لرا یعملون چې دوی کوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين